دا سودی او د اسلام ارکان دا کم دي. دلته حدیث د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نو هغه ذکر کوي د کې د ارکانو د اسلام هغه بحث دی چې د اسلام رکنونه غټ ارکان کم دي. او د ارکان چې ذکر کوي دا معنا دار چې من جمله د ارکانو نه دي. دا مقصد او مطلب نه دی چې ټول ارکان د اسلام هغه دلته ذکر دي او په دې کې داخل دي. وایا وبه قال حدثني محمد بن بكير النافع قال حدثنا هاشم بن قاسم ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهينا من کړه شی وا نسال رسول الله صلی الله علیه وسلم تفوس کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا من کړه شی او مراد نه هغه سوال دی مالا ضرورت الیه چاغه ته ضرورت نیوي هغه سوال ته نه مراد دی چاغه ته ضرورت نیوي لک تقاضا د دې قول د باری تعالی ک یا ایه الذین آمنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. دا ست پوسونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نم کوي چاغه تاسو ښکار شي تاسو په باندې خپه کیږئ. دا ست پوسونه به دې مکوي د کډیر ته پوسونه کې بعد ته پوسونه باندې سړی خپه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی وې د الله پیغمبره اے زد خپل پلار زو يم کني ما نبی علیہ السلام مبارک ورته ویلې وهبانی معلوم شوې دا خپل پلار زوی دی. بل صحابي راغی د الله پیغمبر زد خپل پلار زو يم کني ما وینا نه استا مور خیانت کړي دي سړی خپش. قرآن کریم آیات الله راولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. د دې سوال څه ضرورت وتا کوله دا تاسو نه مکوئ. معنا دارا چې مونږ د سوال نه منې شوی هغه سوال چې هغه بلا ضرورت سوال وي هغه مکوا. وکانه يعجبنا من دا فقولا يجي الرجل يسري درشي من اهل الباديه اهل بادیه دا معنا کې تنهي د سوال نه رسیدل نه وي. بادی د باندې سړی ریشي چې هغه دا وی دي نه خبر نه وي چې پیغمبر علیه السلام نه سوال نه کوي. ولیکن دا چې سړی ریشي العاقل چې هغه وخيار وي داسې قمق الله وخيار سړی وي چې په کیفیت د سوال باندې پوښي په آداب د سوال باندې پوښي مهم چې د نو هغه سوال وکي داسې سوال وکي چې بیهوده سوال هغه ونه کی داسې سوال ونه کی چې سبق په دوران کې आवाज وکي چې مولوی صاحب د نشه ګولي چې شنه جوړيږي مو سبق ته ګورو حدیث ته ګورو نشه ګولي چې شنه جوړيږي. ودا بیهوده او بیزه سوال نه داسې عاقل سړی وي چې د آداب د سوال نم خبر وي او همدارنګه دلته چې دینو د نبی له سلام کیفیت د سوال نم خبر وي مهم سوالو کې د پیغمبر اسلام نه فیسالو نبی له سلام ته پوښتنه کوي ونحن نسمع من غور فجار جن صلی الله علیه بادین فقال یا محمد اتانا. نو دې سړی ویل یا محمد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو مبارک واغستو ورته اتانا رسولک استاد چې دینو مونږ تراغله دی استاد فزعم لنا استاد منتوي انك تزعم توي انك الله ارسلك الله تعالی لګلې دا خبر ټیک د کټیک نه دا یا محمد ذکر کړ بلکې نبی علیہ السلام ته یا رسول الله یا نبی الله ویل پکار دی یا خو نزول د آیات نورست خبر د آیات ورته رسیدلې نو یا دا سړی اعرابي د پیغمبر علیہ السلام په آداب باندې خبر نو. دلته زعم ذکر شو دا زعم چې کوم دی دلته ذکر دی خدا زعم دلته سره د تصدیق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا هغه وی زعم ذکر کو خو نبی علیہ السلام تصدیق کیا. دا دلیل د دې خبره دی چې دا زعم مخصوص تر کذب پورې نه دی قول مشکوک پورې نه دی دروغ پورې خاص نه دی زعم ګورا بلکې دا زعم په قول محقق کې استعمالي زعم په صدق کې استعمالي. ډېر احادیثو کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي زعم جبريل علیه السلام زعم ذکر شوی خو دلته په معنا د شک سره نه دی دروغ سره نه دی قول محقق سره دی. امام د اهل عربیه سبیه چې دی نو هغه داوی په خپل کتاب کې هغه وی زعم خلیل زعم ابو الخطاب خلیل دا ویلی دی ابو الخطاب دا خبره کړی دا د دینه مراد قول محقق دروغ تینه ګوره مراد ندی استاد راغله دی هغه دا خبره کوي چې ان الله ارسلک لا ترتلا تر علی ګله په حیثیت د پیغمبر دا خبره څنګه دا صحیح ده که صحیح نه ده. شابه قال صدق قال فمن خلق السماء قال
نو دی وجنا دی ورتل فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال دا غرنه ادرولې دي د دین دا معلوم شوا چې دلته دا ترتیب دی سړی وکاو ډیر بهترین ترتیب انداز کې بهترین انداز باندې سوال وکا ولی ذکاول دی سړی د عاقل اعرابي سړی تپوسو کو سانه د مخلوقاتونه دا سوق دی هغه باندې قسم او خړل چې سانه د مخلوقات سوق دی کله هغه نو ورسته د نبی له صلوات و سلام رسالت معلوم شو علم راغی چې دا د الله پیغمبر دی نو هغه نه بعد قسم او خړ په حق د مرسل باندې چې چاته لارې غلې زما د پاغي باندې قسم وی او دغه سړی چې پیغمبر اسلام ته راغله دا د اسلام نو ورسته راغله دی بعد اسلامه نو نبی له سلام دا مسلمان راغله دی نو دی وجن اخر د حدیث کې راځي امنتو بما جئت به ما ایمان راوړې پاغه دین باندې کوم دین باندې تارا تکړه وانا رسول من وراء من قومي زد ورسته د قوم را روان دیغه د پاره استاد ما دین معلومیږي تقدم د ایمان چې دا سړی مؤمن دی او دا سړی دلته دا اخبار کوي اخبار چې د ذکر کوي ان شاء الله دا سړی مؤمن دی ځکه دا خبره کوي نبی له سلام ته دا د امام بخاری رحم الله رایه ده چې دا سړی مؤمنو د اسلام ایمان نورس سره غری نبی له سلام ته وای او یو جماعت اخرى د محدثین علما وای قاضی عیاض دې ته ترجیح ورکړي نه دا سړی د راتلو وخت کې مسلمان نو دا چې راغی راتلو وخت کې مسلمان نو بلکې اسلام د دې د راتلو نورس او چې کله راغی نبی له سلام ورته بیان وکاغي نورس ته اسلام راول د دې علماء په دې قول باندې دلیل سشری حدیث د ابن عباس د ابن ساق روایت کړی دی چې سعد ابن بکر بعثو دی اولګل زمام ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنہ دا ولګل نبی له صلوات و سلام ته هغه حدیث اوږد حدیث اخر کې راځي حتی اذا فرغ کله چې دا فارغ شنو قال اشهد ان لا اله الا الله چې کله فارغ شو نبی له سلام نه سوال وکړ هغه نورسته وی چې زه دې ګوي کوم چې الله یو دی او کدا وی چې امن تو بما د دین دا جواب ذکر کړي دا نور علما او دا امنتو انشاء ده دا امنتو ابتداء ده دا انشاء ابتداء د ایمان ده دا اخبار په تقدم د ایمان باندې نه ده تاکید د دې خبرې په دې باندې کېږي چې دا امنتو اخبار ده ولی ذکر دې سوال د دلیل د توحید نه دی کړي بلکې د سوال کړي د عموم د رسالت نه بلکې دې سوال کړي د شرایع او د اسلام نه شرایع د اسلام تپوس کوي عموم د رسالت تپوس کوي کدا انشاء نو نبی له سلام نو طلب د معجزې کړي طلب د معجزې به کړو چې ته الله پیغمبر معجزه راته او خیا ستاده پار ستا په نبوت پیغمبري باندې څه معجزه ده طلب د معجزې به چې دا ناغه دا کړو د پاره چې د طلب د معجزې کړو د به تصدیق راغلی چې دا یقینا د الله تبارک وتعالى پیغمبر دی د الله پیغمبر دی نو تصدیق به راغلی خو دې طلب د چاو نکو طلب د معجزې هغه ونکو چیرې ته معجزه ولګيږي چې نو ماته معجزه دا پیش کنه هغه مطالبه دی ونکړه او قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدقا قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدقا قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدقا قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدقا قال ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة وبه قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا باز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله تعالى عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله باب بیان الایمان الذي يدخل به الجنة باب دې په بیان د چا کې د ایمان کې هغه ایمان چې سړی په ایمان د وجنه جنت ته داخليږي او باب دې په بیان دې کې چې تا چا تمسک بما امر به وکړه چلا تبارک وتعالى د نبی رسول الله سلام د الله کوم حکمونه دي کوم اوامر دي پاغي باندې تمسک کو دخل الجنه نو دا سړی به جنت ته چې نو دي جنت ته داخل کړي شي دا به جنت ته داخليږي نو باب دې په بیان دې کې ایمان هغه ایمان چې انسان به ایمان د وجنه جنت ته داخليږي
او هغه اوامر چې هغه ته ادا کې د هغې د وجې نه جنت ته داخلېږي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحه قال حدثني ابو ايوب ان نبيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دا ابو ایوب خپل نوم خالد بن زید انصاری رضی الله تعالی ابو ایوب وی ان اعرابیا عرضا. دا خالد بن زید انصاری رضی الله عنه وی چې یو اعرابي چې کوم دی مخې ته شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وهو فی سفرین. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا په سفر کې وو یو اعرابي هغه ورته مخې ته شو. دلته په دې سند کې دلته روایت چې راغلی دا د عمرو بن عثمان نه راغلی. د حدیث کې عمرو بن عثمان قال حدثنا ما ته حدیث بیان کړی ابو موسی بن طلحه. دویم روایت چې راغلی دی هغې کې راځي محمد ابن عثمان ابن عبدالله ابن موهب. خو ټول علما په دې متفق دي چې دا محمد ابن عثمان ابن عبدالله چې راوي راغلی دا وهم دی، دا غلط دی. شعبه په دې کې وهم کړی. اصل کې دا راوي چې کم په دې اول سند کې ذکر شوی چې عمرو ابن عثمان دی همدغه صحیح دی. عمرو ابن عثمان راوي دی. چا چې راوي هغه محمد ابن عثمان ابن عبدالله هغه ذکر کړی ابن موهب، نو دا خبره دا غلطه ده. شعبه په دې کې دا وهم کړی دی. نبی علیہ السلام په سفر کې فاخذ بختام ناقته دین ول وکړه په هغه مهار د چا باندې ته اوخې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې. هغه راغی د نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا اوخې چې دنه ونیولا او بزمامها زمام چې کوم دی مهار د اوخ ته ویل کېږي هغه واګو د استه چې دی نو دا ویل کېږي دیا ونیولي. ختام چې اوخ د هغې چې دی نو په خوله کې اچولی شي او یا ختام او زمام دا یو شی دی چې دا د رسۍ نه جوړ شوی، کجورو پوستکو نه جوړ شوی، ویښتانو نه جوړ شوی، کپړې نه جوړ شوی چې هر سی نه وي. نو دې وجې نه دلته دا د حلقې په شان ته وي، یو طرف بل طرف چې دی نو واګې داخله کې بیا څاروی په هغې کې دا ورانې کولی دا نشي. و دا طریقه د سوال د اعرابي دا مناسبه نه وه. سړی روان یو سفر ته راشي ستا واګې ونیسي، ستا ګاډي نه چابي وباسي او یا ستا موټرسایکل بریکونه ونیسي او تا ته ودرېږي، دا مناسب نه دی. د دې نه دا مسله معلومه شوه چې علما نو دی با سره د عوامو نه معامله د شفقت کوي. د عوامو چې کوم خطایا دي نو خطاګانې به معاف کوي. دا دی کې روانې هغه دی نه ستا مقتدي آواز وکړه چې ودرېږه ملا ودرېږه څه چل دی ودرېږه ته پوه نه کوم څه چل دی ودرېږې اوس ته ودرېلې چې راغی ورته چې ستا داسې خلتا غوندې اوازونه کوي لرې نه چیغې بې ادبه بې خونده سړی شکل ته دی ګوره تاسې خبرې به نه کړي. معامله د شفقت به ورسره کوي. چراغ سلام کلام څنګه حال دی خیر طبیعت ښه دی ورته لکه که دغه دی چهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفل نگشت. 40 کاله تېر شي اوس د ماشومانو په شان اوازونه کوي. ګوره دا په کار دا دی جومات ته راشي کور ته راشي ادب باندې آواز وکړي. ما ته دې وکړو خو بل چا ته داسې مه کوه، دا خو علما دي هغه دي مفتیان دي طالبان دي نو دوی ته خل داسې چغې نه وي اوازونه خو بې ادبي ده. آینده دپاره هغې استاد بس بد شوي دي بس معافي غواړم بس خبره ختمه شوه. شفقت معامله به ورسره کوي. وګوره واګې ونیولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دا ودرولو نو واګې ونیولې زمام یا ختام بعضې وایي چې په دې پزه کې اچولی شي پیزوان چې ورته دې ته زمام ویلی کېږي او دې سر کې چې اچولی شي یا خوله کې دې ته ختام ویلی کېږي. څوک ورته واګې وایي، څوک ورته تیر سری وایي، څوک ورته څه وایي، څوک ورته څه وایي. صاحب د مطالعې وایي چې زمام دا د اوښانو دپاره چې دی نو دا استعمالیږي نو یا دواړه یو شی دي. ثم قال بل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د الله پیغمبر وایا ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني بما يقربني من الجنه وما يباعدني من النار. دا سیز راته وخه جنت ته مې نږدې کې او جهنم نه مې لرې کې وایا. فكفى النبي صلى الله
لقد وفق پیغمبر اسلام لقد وفق گویا کې نبی علیہ السلام تعجب کو د حسن فتنت د دینا امدارنګ هدایت د دین چې دا څنګه د حجت تور الله پاک هدایت وکړه چې وی جنت ته مینې دی کو جهنم نه مل لري کده کې انسان دنیا کې دا سایه کوشش اعمال عبادت دا منډه تنډه ګرمي یخني تیرول عبادت کول منځونه روزي زکاتونه صدقه چکې د ټول مقصد دا د چلا توتلا ما ته جنت را کې او جهنم نه لري شمو دی مان ابتداء سوالو کو نبی له سلام ته وی چې ډېری خبرې مزدن دي خدا زلا کار را ته وخه جنت تلاړ شمو جهنم نبت شمه نبی له زکه وفق توفیق ورته ملاو شو دي سړي الله تعالی ورته هدایت او کاغذ د حاجت تا اوایا قال كيف قلت قال فعاد فقال قال كيف قلت پیغمبر سدی ویلې دا سوال دوباره ولې تاسو کړ نبی له سلام سوال خو کړیو دوباره سدی ویل لګا شابه دا تاسو کوي چې صحابه او ته سوال علم وشي چې سوال ډیر مهم دی سدی ویلې صحابه کرام متوجي شو چې ټول صحابه کرام په دې باندې پوښي دا علم صحابه کرام ته وشي ځکه دا سوال ډیر مهم دی اهتمام د وجه نه ځکه بیا دوباره تاسو کومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم وتصل الرحم او صل رحمی کو دعیناقا نو پرید چې نو او خل رواږي چې نو او خې پریدا تصل الرحم صل رحمی کوا احسان کوا د اقارب سرا د ذوی رحم سره چې کوم آسان وی په اعتبار د حال ستابانه په دی باندې حال کو د انفاق او د سلام او د زیارت او د طاعت چې دنه دا ټول کو د خپلوانو سره چا باندې خرچه کوه چا باندې سلام کوه چا زیارت تور د چا تابعداري کوه تصل الرحم دعناقا او دی ورته د کویل د کدا مهار یا زمام واګه چې دنو تیر سره هغه چې دنو او هغه نیولې یا پیزوان نیولې د دعناقا او د ځکه نیولې د پاره چې سوال بغیر د مشقت نه وشي کله جواب ورته حاصل شو نبی له سلام ته وس پریدا او تخصیص نبی له سلام د دې خصلت وتصل الرحم دی ور سره ذاک د مونږ روجي سره هغه وجه داوا چې دې سړی خای دې تصل رحمی دانه کولا نبی له صلوات و سلام ورته امر کو ځکه مهم او نسبت ته دې سړی تصل رحمی وا صل رحمی وا بیا ورته ذکر او یا بعض علما وی لکه خلیل احمد سارنپوری رحم الله وی حقوق شرعیه په ذمه د عبد باندې دوه قسم سره دي یو حقوق الله دی بل حقوق العباد به حقوق الله چې دین هغه منقسم دي چاته دوه قسمونو تا یو حقوق بدنی دي بل حقوق مالی دي نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې جواب وجیز بلیغ سره هغه کی اشاره وکړه تو قیم الصلاه دې کی اشاره وکړه عبادت بدنی وتا چې څومره عبادت بدنی دي به ورته زکات ورکوا دي کی اشاره وکړه عبادت مالیه وتا همدارنګه تصل الرحم نبی له سلام په دې کلام وجیز بلیغ باندې اشاره وکړه چاته حقوق العباد تا حقوق العباد خډیر دي خو حقوق العباد کې اهم او اکثر چې هغه تعلق لري ذوی الارحام پوری قرابات پوری پیغمبر علیه السلام داغي ذکر وکړه او په دې حدیث کې د حج ذکرونه شو د روزي ذکرونه شو دغه زمانہ کې حج او روزي داغي فرضیت نور راغله یا د زمانہ او دا وخت د حج او د روزي نو د حج د پر خپل معین وخت دی او روزو د پر خپل معین وخت دی چې رمضان المبارک دی او د حج د پر معین وخت دی چې هغه د الحج ده او همدارنګه چې دنو په دې میاشت کې د حج هغه دا کی نو ځکه نبی له سلام دا غي ذکرونه وایا وبه قال حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن محمد دا ګوره دا محمد ابن عثمان اصل کې د عمرو ابن عثمان د خدا شعبه غلط شوی دی وایا انهما سمع موسى بن طلحه يحدث عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص وقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن موسى بن طلحه عن ابي ايوب رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اعمله يبني من الجنه ويبعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل ذا رحمك فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما امر به دخل الجنه وفي روايه ابن ابي شيبه ان تمسك به نو ګور دلته سر رحمی ذکر شو الته پرې ود ذکر د چا کې وفد عبد القیس را روان دي الته نور سیدونه ذکر کیږي نور سیدونه چې دینو دا ذکر کیږي ځکه په هر حدیث کې چې کم دا راوي سوال کړي دي چې هغه د پاره کم شی مهم او هغه پکې موجود نو هغه ذکر کوي
همغه څه کوي هغه ورته ذکر کوي لکه سړی څه وایي والکه نیک اعمال راته وښیه نیک کارونه راته وښیه تا ته معلومات دی دا مونځ هم کوي عبادت هم کوي د الله تو هر څه کوي ولکه پلانې کار کوه خو خبره دا د غیر حاضري مه کوه و ځکه په نسبت سره دې سړي ته مهم کار هغه دغه دی مهم کار دغه دی چې هلکه ستا دی خالي او دلته لکه خوله کې چې یو غاښ نه وي بس هذیر کولاو خالي دی یو غاښ دی وتېری لکه دا کار مه کوه ځکه په نسبت سره دې شخص ته مهمه دغه خبره ده نو ځکه همغه نبي علیه السلام هغه شخص چې سوال کړی هغه چې کوم شي کوتاواله تقصیر پکې موجود و د مغې ذکر ورته کوي اوایا وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا جاء انا اعرابيا یو عربي راغی دا یو سړی د قیس قبیلې و دي ته ابن منتفق وی او بعد دغه سوال دا د صخر ابن قعقاع باهلی رضی الله عنه اغم دغه سوال د پیغمبر اسلام نه کړه خدا ابن منتفق وایا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد ولا شيئا ابدا نو حج ذکرونه کړه ځکه حج په دی وخت کې دینو دغه وخت او زمانہ دا د حج نه و نو ځکه هغه ذکرونه کړه او یا فرضیت د حج په دی وخت کې نور نه وایا ولا انقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر وينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا کسړې دا غواړي جنتی ته وګورم دغه ته وګوري دا جنتی دی فلينظر الى هذا نو دی وجنا دا ولی نبی له سلام مقصد دار چې دې کوم التزام کړی دی نو کوم شی چې په دان باندې لازم کو په دې باندې به دوام کوي په دې باندې وفا کوي په دې عهد باندې وفا بقي نو ځکه نبی له سلام دا سړی به جرفل ينظر الى هذا نبی له سلام ولې دا جنتی دی ولی ذکر دې سړی عزم کړي په فعل د مامورات باندې په ترک د محظورات باندې مامورات بکو محظورات به ترکوم یا احتمال لري نبی له سلام اشاره کوي چاته فرد جنسی تا فلینظر الی مثل هذا الرجل دی جنس وګورا چې کوم سړی منهیات محظورات او نزان ساتي مامورات کوي نو به چیرته ځي جنت ته بدی چې زړی غونډ یو چې دی نو هغه لکتری وینو هغه ته ویل کېږي نارنج چې مامورات کې منهیات چې دی نو هغه ترکې نو استاد یې څه دا جنت دی او دا ظاهر دی یا اشاره د فرد شخصی ته ظاهر دا دی معنا در نبی له سلام ته په وحی باندې معلومه شوی یا په غلبې د ځوان باندې معلومه شوی چې دا سړی دا جنتی دی یا په کلام کې تقدیر دی ان دام علی الفعل الذي امر به کدی سړی دوام وک په فعل باندې چې هغه ته امر کړی شه دخل الجنه دا طویلات دکو ته بداوی چې پیغمبر علیه السلام د څنګه معلومه شو چې دا سړی جنتی دی یا جنت ته داخلي نو دا ځکه دی عزم کړي په فعل د ماموراتو او په ترک د شابانه محظوراتو باندې او یا نبی له سلام ته په غلبه د ځن سره معلومه شو یا په وحی باندې معلومه شو وایا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر بن قبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اذا صليت المكتوبه وحرمت الحرام واحللت الحلال وحرمت الحرام نو دلته مراد تنه دو سيزوني دو امرين یو داره چې عقیده د حرام او ساتي چې دا شی حرام دی دویم دا دی نیکه حرام عقیده وساته او بل کې بمنا خو په تحلیل د حلالو کې مجرد اعتقاد د حلالت کافی کیږي چې دا حلال دی دا کافی کیږي حرام دا عقیده ساته حرام دی او بیا به ترکم کېږي وایا وبه قال حدثني حجاج بن شاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال النعمان بن قبر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد فيه ولم ازد على ذلك شيئا وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا دا حسن ابن عين دا حسن ابن محمد ابن عين قريشي دی نو هغه روایت کوي وایا وهو ابن عبيد الله عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه دا ابو زبير محمد ابن مسلم ابن التدرس دا نومي وایا ان جابر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم قال والله لا ازيد على ذلك شيئا وبه
باب دې په بیان د ارکانو د اسلام کې او دعایم ستنې پای بنیادونه د اسلام چې کم غټ غټ دي د اسلام بنیادونه پای دا کم کم دي هغه دعایم د اسلام په دلته په دې حدیث کې دا ذکر دي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابي مالك الجاهلي عن سعد بن عبيده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسه دلته سلور روایات امام مسلم رحمه الله دا ذکر کړي. دا اول روایت چې راغلی دا محمد بن عبد الله بن نمير نه راغلی. دا غي پر روایت کړه دی بني الاسلام على خمسه اسلام بنیاد چې کوم دی دا په 15 خمسه نه ذکر کړی دی. دویم روایت کړه دی بني الاسلام على خمس ان يعبد الله. دریم روایت کړه دی بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله. سلورم روایت کړه دی بني ان رجلا یو سړی ویلی عبد الله ابن عمر تا الا تغزو قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بني على خمسه شهادة ان لا اله الا الله. نو دا اول سند چې ذکر شوی دی د دې یو دا خصوصیت دی چې څومره راویان راغلي دا ټول کوفیین دي یو علاقه د کوفی اوسیدونکي او په دې الفاظو د متن کې بعد کې بني الاسلام علی خمسه راغلی لکه اول او سلورم او په دویم او دریم کې بني الاسلام علی خمسین راغلی بغیر د تان راغلی. نو کچې ته بني الاسلام علی خمسه شي دی صورت کې د خمسه نه مراد خمسه ارکان یا خمسه اشیاء داتنه مراد. بني الاسلام علی خمسه اشیاء اسلام بنیاد چې دینو دا 15 سیزونه دي 15 ارکان دي. کم روایت کې چې 50 شي الته مراد نه خصال او دواعم ته نه مرادي قواعد ته نه مرادي. اسلام د پاره بنیاد قواعد 15 سیزونه دي خصال 15 سیزونه دي. د اسلام بنیادونه ستنه چې کم دي دا 15 سیزونه دي 15 سیزونه دي. نو الته مراد نه قواعد دواعم ذات نه مراد دي. وایا قال بني الاسلام على خمسه على ان يوحد الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال نو قال رجل دې سړی ویلې صيام رمضان والحج صوم رمضان مخکې که حج ورسته سړی ته نه غلط شي الحج وصيام رمضان حج مخکې د صيام رمضان ورسته. قال لا صيام رمضان والحج دا څنګه ده صيام رمضان مخکې د حج ورسته ده. هکذا سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سمې د نبی رسول الله نه اوریدلې دي. نو اصل کې یو روایت کې تقدیم د حج دا راغلی او اینا دلته تاخير د حج. اول روایت سلور روایت کې تقدیم د صيام راغلی. په دویم دریم روایت کې تقدیم د حج راغلی دی. یو روایت کې حج مقدم دی صيام وروسته. په بل روایت کې دو روایتونو کې حج مقدم دی صيام وروسته. په دو روایتونو کې حج صيام مخکې دی حج وروسته دی. دیو جن علماء اختلاف کړی دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په دې سړي باندې انکار وکړ چې چا حج مخکې کړیو هغه باندې انکار وکړ عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه ولې انکار وکړ عبد الله ابن عمر؟ ځکه امدا سروت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه راغلی او د روایت هم په دواړو طریقو باندې راغلی. او عبد الله ابن عمر په خپل حج مخکې کړي صيام دا روایت راغلی او به سړی چې نقل ک پاغي باندې انکار وکړ دا ولی. نو د دین علماء مختلف جوابونه کړي. یو دا دی احتمال لري چې عبد الله ابن عمر د نبی له صلوات و سلام نه دا روایت دو ځلې اوریدلی. یو ځل تقدیم د حج راغلی او بل ځل تقدیم د صوم. یو ځکه تقدیم د حج راغلی په صوم باندې بل ځکه روایت کې تقدیم د صوم راغلی حج راغلی په چا باندې په صوم باندې. نو دی دا روایت په دواړو طریقو باندې نقل کړي په دوه وختونو کې. یو ځکه حج مقدم دی بل ځکه صيام. روایت دواړه راغلي چې سړی په باندې رد وکړه سړی په باندې سو وکړه
هغه په باندې رد وکړ هغه حج مقدم کو چې ول حج و صيام رمضان حج مخ کې دی عبد الله ابن عمر ورته چې ما باندې رد مکو ستا چې کوم شی علم تا ته نوي ما باندې اعتراض مکو چې شي باندې پیږي اعتراض مکو ما باندې چې کوم شی تا ته محقق ثابت نه هغه عیب م بیانوا بلکې دلته تقدیم د صيام راغله په حج باندې داسې مې د نبی رسول الله نه اوریدلې ده دلته مقصود دا نه دی چې نفي د سماع په بل طریقې باندې ما نه ده اوریدلې نو معنا دا روایت په دغه طریقې باندې ثابت شوی نو ته ولې لګيږي ما باندې رد کې تا ته خبره متحققه ده نه یو یا منګ ویو دا ابن عمر رضی الله عنه دا روایت په دواړه طریقو باندې اوریدلې سړی چې په باندې رد وکړ نو عمر دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه چې کوم دا دویمه طریقه دی اوریدلې و نو هغه ته نه هیر شوا هغه ته هیر شوا چې هغه ته هیر شو نو دی وجنه په سړی باندې انکار وکړ او دریم ابو عمرو بن صلاح رحمه الله هغه دا وایي چې دلته مقصود اصلي د عبد الله بن عمر رضی الله عنه محافظت ته چې ما د نبی له صلوات و سلام نه دا روایت داسې اوریدل چې حج مقدم شوی په چا باندې په صيام رمضان باندې داسې نه بلکې داسې دی چې صيام رمضان مقدم دی په چا باندې په حج باندې او چې ته حج مقدم د صيام رمضان باندې نو هغه نه منع وکړه وداسې نه دی راغلی ودا ذکر وکړه چې دلته واو راغلی واو تقاضا ترتیب کوي معنا صيام رمضان دا مخکې د حج دا ورسته دی دا د اکثر علماو دا مسلک او مذهب دی بعض علماو نه واو راغلی دا تقاضا ترتیب نه کوي لکه جمهور علماو او ترتیب تقاضا ذکر نه کوي دلیل په باندې دار چې فرضیت د روزي دا په دویم کال د هجرت راغلی فرضیت د حج په شپږم یا په نهم کال د هجرت باندې راغلی مقصد داره په کار داره چې صيام رمضان مخکې کا د دې فرضیت مخکې راغلی حج چې جنو دا ورسته دا په ذکر کې مقدم کا په دویم باندې نو د عبد الله بن عمر رضی الله عنه محافظت د دې وجه نه ولې ترت کې سړیا حج مخکې کې په رمضان باندې فرضیت د رمضان مخکې راغلی د حج ورسته راغلی حج مخکې ورسته ذکر کا فرضیت د رمضان مخکې دا مخکې ذکر او پاتې شو دا روایت د تقدیم د حج بلکې دې کې اشاره روایت بالمعنا تا دا او یا دې ته اشاره ده چې دلته روایت بالمعنا کې نو ته ولګېږه کم شی اول وی هغه وروسته ذکر کا کم اهم فی ذکر وی هغه مخکې ذکر کا تقدیم و تاخیر تصرف پر روایت کې دا کولای شي ذکر روایت بالمعنا دی خو بعض علماء په دې باندې رد کړي هغه دا وایي چې دا دواړه روایتونه ثابت دي په صحیحینو یو روایت کې حج مقدم دی په صوم باندې بل روایت کې صيام مقدم دی په چا باندې په حج باندې د دې مابین کې منافات دانشتن یو باطل او بل صحیح کې دا خبره صحیح نه دواړه ثابت او دویم دا دی ک تقدیم او تاخير پر روایتو کې وکي دا به عیب پرېشي پر روایتو باندې پر روایتو کې هر راوی بلګي هغه تقدیم او تاخير کوي بیا به وثوق اعتماد پر روایتو باندې باقی پاتې نشي اعتماد به پر روایتو باندې هغه دا ختم شي نو دی وجنه چې روایت په کم طریقې راغله ده په هغه طریقې باندې روایت ذکر کول پکار دي او دلته روایت په دوه طریقو ثابت ده یو کې حج مقدم ده په صيام رمضان باندې او بل کې صيام رمضان دا مقدم ده په چا باندې په حج باندې دا دوه روایتونه راغلي نوایا وبه قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايدة قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله ويكفر بما دونه واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابي قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمسين دلته 50 ذکر شو بني الاسلام کته دا سوال وکي چې نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې معاملات ذکر نه دي احسان ذکر نه دي معاشرت ذکر نه ده او څنګه سړی جنت ته روان
معاملات ذکر نه دي، احسان معاشرت ذکر نه دي، معاملات ذکر نه دي. معاملات د دین یو اهم چې دی نو دا کار دی. ډېر کسان دي مونځونه کوي، روژې نیسي، هر څه کوي، معاملات یې خراب دي. دروغ وایي، دوکه کوي، سود کوي، جواري کوي، معاملات یې خراب دي. کاروبار کې دروغ وایي، دوکه کوي. نو دی وجې نه تا ته ښه شی راکړه، راته اعلی شی راکړه، خراب در بېکاره درکړه، معاملې خراب. نو ته دا جواب وکړه چې مقصود دلته ارکان د اسلام دا نه دي چې دا منحصر دي په دې کې، بلکې مراد دا دی چې دا اساس د اسلام دی او دا باقی اعمال دا فرع دي په دې باندې. معاملات او معاشرت را وخله اگر کدا د اهم شعوب د دین نه دي، لیکن مقصود اصلی چې کوم دی هغه عبادت دی. مقصود اصلی هغه عبادت دی. د دین ما سوا دا نور اعمال لا وخله. جهاد د دین یو اهم شعبه ده، تبلیغ د دین یو اهم شعبه ده، دا د تدریس دا د دین یو اهم شعبه ده، لیکن دا ذریعه د مقصود اصلی د پاره ده. ځکه مقصود اصلی دا سلور عبادتونه دي، دا باقی عبادتونه دا په دې کې متفرع دي، په دې باندې بنا دي. اصلی عبادت دې کو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دا نور سیدونه دا په دې باندې متفرع دي. نو معنا دا بنیادونه دي، اساس دي، دا نور په دې باندې بنا دي. ټول ارکان د اسلام په دې کې منحصر نه دي. دا اعتراض کو چې سړی څنګه جنت ته روان دي، معاملات ذکر نشته، احسان ذکر نشته، معاشرت ذکر دا نه دراغلی. وایا وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنزلة قال سمعت إكرمة بن خالد يحدث طاووسا ان رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. یو سړی ویلی دا سړی سوګو، دا سړی چې کوم دی دا رد کړی دا یزید ابن بشر سکسکی دی. نو دی وجنا حافظ ابو بکر خطیب بغدادي رحمه الله او چې دای سړی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه په باندې رد وکړ. دا يزيد ابن ميدل يزيد ابن بشر. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. نو دلتا داوي سړي عبد الله ابن عمر ته لا تغزو تول جهاد نکي. عبد الله ابن عمر دې له جواب ورکړي بني الاسلام على 5. اشاره دې ته کوي چې دا غزا لازم نه ده په هر چا باندې. اسلام بنا شی 25 سيزونو باندې دا جهاد دلته داغي ذکر نشته. یا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه توي الا تغزو، اشاره دې ته دا او ورته بني الاسلام على 5. معنا دا چې فرضیت د غزا دا په اوقات مخصوصو کې، دا په کل اوقاتو کې نه ده. او دا نور سيزونه چې دا په کل اوقاتو کې دي، هغه په اوقاتو مخصوصو کې دي چې کله وخت راغې او زی راغې بیا هغه وخت کې به جهاد هم کوو، کنه قرباني به ورکو. خو اوس هغې ځای د جهاد د قرباني نه دی. نو هغه ځکه بني الاسلام علی 5 بنیاد سي دا نور چې دي دا په دې باندې متفرع دي. اللهم صل علی كما صليت على ابراهيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه